یو بل حدیث راځي د مسند احمد روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر او فرمایل چې درې کسان داسې دي چې د قیامت پر ورځ باندې الله پاک نه هغه سره خبرې کوي نه به الله پاک هغه د رحمت په نظر باندې ګوري او نه به الله پاک هغه پاکي نبی سلام چې دا او فرمایل ابو ذر وسره ناس رضی الله عنه ابو ذر هم فرمایي د الله پیغمبره قد خابوا وخسروا دا سره خو ډیر زیات په نقصان کې پاتې شو دوی خو تبو برباد شو نبی سلام درې پر د الفاظو فرمایل چې درې کسان داسې دي چې هغه د قیامت پر ورځ باندې الله پاک نه ګوري د رحمت په نظر باندې نه به سره خبرې کوي او نه به الله پاک غي پاکي دا غي پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یو هغه کس چې دا هغه کپړې د گیټونو لاندې د کپړې نه مراد پنسیم کې دي شي کمیسوم کې دي شي صادرم کې دي شي چې دا کم کس پنسي د گیټونو ختوي د قیامت پر ورځ به الله پاک دې کس نه د رحمت په نظر باندې ګوري نه به سره خبرې کوي او نه به الله پاک دې د ګناهونو نه پاکي دیم هغه کس چې هغه په دروغ قسمونو باندې خپل سودا خرڅي او دریم هغه کس چې یو کس باندې احسان وکي او احسان په هغه باندې بیا اثباتي چې تاسو سره ما دا کړیو دا خمه سره کړیو نو دې درو کسانو سره الله پاک د قیامت پر ورځ باندې خبرې کوي نه به رحمت په نظر باندې ګوري او نه به د ګناهونو الله پاک دی پاکي